الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، خاغلو فضلاو، متخصصینو، حافظانو و حافظاتو، زما ډیرو درنو او ډیرو قدرمندو مسلمانانو ورونو، زه ډېرې مودې نه بعد د چار صدې په خاوره په داسې یو مبارک اجتماع کې شرکت کوم چې هغه اجتماع روحانی هم ده، علمی او دینی اجتماع ده. او زه شکریه ادا کوم د خپل مشر ورور حضرت مولانا گوهر شاه صاحب دامت برکاتهم چې ماته په دغه اجتماع کې د شرکت دعوت راکړ او الله رب العالمین ماته توفیق راکړ چې په دې اجتماع کې مې شرکت وکړ. ټول هغه فضلا چې په دغه مدرسه کې خپل تعلیمي سلسله پای ته ورسوله، دغه مدارس او په دې مدارس کې مصروف علماء کرام، اساتذہ، طلباء، دا د امت محسنین دي. نن د دوی په برکت اسلامی علوم محفوظ دي، د دوی په برکت د قرآن علوم محفوظ دي، د دوی په برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د هغه مبارک سنت محفوظ دي. په دغه مدارسو کې د فقه علوم محفوظ دي، دا په حقیقت کې د ټول امت د ایمان محافظین هم دي
او اسلامی تہذیب و تمدن مذہبی او وطنی بود و باش او د خپل مبارک طرز زندگی محافظین هم دي لهر طرفنا نن په مدارس باندې حمله شروع دي دغه علوم خلاف سازشونه شروع دي صرف د پاکستان تر حد نه بلکې په عالمي توګه باندې دنیا دا غواړي چې د مدارسو دغه سلسله ختم شي دغه علما د خدماتو سلسله ختم شي دغه علوم بقا په فنا باندې بدله کی لیکن دوی چې هر څومره سازشونه کوي چې هر څومره دسیسې کوي مدرسې ور سره مضبوطیږي هم او سره زیاتیږي هم دا خواهش خود پیرنگی هم ہو انگریز خپ منصوب بندے په علی گڑھ کې د مسلمانانو په لاس باندې چې دوی وفادار او مدرسه جوړه کړه په بر صغیر کې د علم تقسیم نو خو مدارس و تمام علوم په هغو مدارسو کې لوسته کېدل دا دینی علوم دا عصری علوم دا قدیم علوم دا جدید علوم دا امتیاز خنو خو پیرنگی په خپل نصاب تعلیم کې او د علی گڑھ په مدرسه کې لنصاب نه قرآن وست لنصاب نه حدیث وست لنصاب نه فقه وستله او لنصاب نه فارسی او عربي ژبه وستله الله دې رحمتونه وکړي په اکابر باندې چې په دغه ماحول کې چې د 1857 واقعات تیر شوي په بر صغیر کې د مسلمانانو ملا ماته وه بظاهر داسې اندازه لګېده چې مسلمان به بیا راپورته کېدو جوګه نه وي دین پس په مسلمان خپل اسلامی شناخت نه وي راتلونکي نسلونه به نه خدای خبرې نه بل دین خبرې نه بل قرآن خبرې نه بل حدیث خبرې نه بل فقه خبرې پنابه مسلمان وي نور زندگی به د پیرنګي او د مغرب او د تهذیب تابع وي په دغه حالاتو کې زمونږ اکابر دا چیلنج قبول کړ او دا سه په اخلاص یې دغه مدرسو او دغه مدرسو د نصاب بنیاد کې خو چې د اخلاص برکت تنن چې مونږ او تاسو هم نن په مدرسې ماحول کې ناست یو
قرآن او حدیث ولو سبحان الله. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم ان تقوم فيه. دغه بنیاد او اساس په تقوا یې ښه شوی دی. خود ما ورونو دغه مدرسې اولنې طالب محمود حسن و. او دا علمي لحاظ سره او صرف علمي لحاظ سره نه بلکې عملی لحاظ سره هم دغه علم نمونه او دغه دین او دغه علم د پهلوان په حیث سره میدان ته راووت. د آزادۍ تحریک شروع او بیا د دنیا نه تلو نه لږ مخکې د جمعیت علما بنیاد کې. نو چې د مدرسې بنیاد کې خودنو د محمود حسن و، خو چې د جمعیت علما بنیاد کې خودنو د شیخ الهند و. نن مونږ ځان ته د هغو وارثان وایو. نو د دوی حق به پس ادا کوو. د دوی حق به مونږ په دغه ادا کوو چې تا د کومې خبرې بنیاد ایښی و، د کومې مدرسې بنیاد دې ایښی و، د کوم تحریک او د کومې نظریې بنیاد دې ایښی و. مونږ نن هم یو نیم سوه کاله پس هم ستا د هغې خبرې سره وفادار یو او ستا په موقف باندې کلک ولاړ یو. جمعیت علماء اسلام سیاست حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، سیاست شیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. او زمونږ دغو اکابرو مونږ ته څه تعلیم را کړی دی. ما ته داسې معلومیږي چې مونږ هغه سبق هیرو. نن به عهد کوو مونږ د دې خبرې چې دا سبق به مونږ یاد یو هیرو به نه. الله رب العزت فرمی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. تاسو د پاره میں تاسو دین مکمل کړ او خپل نعمت میں در باندې تمام کړ او اسلام میں در پاره بطور نظام حیات خوښ کړه. زمون اکابر فرمی و الله رب العزت اول دی اکمال دین اعلان کئی چې دین کامل مکمل شو. خدا کامل مکمل دین دا په اعتبار د تعلیماتو او د احکاماتو سره. واتممت علیکم نعمتی او دا نعمت میں در باندې تمام کو. اتمام نعمت ستوائی نو دوی معنی کوي چې اتمام نعمت
د دغ کامل مکمل دین اقتدار او حکومت ته. ځکه چې نعمت مطلقاً ذکر شوی ده او شی چې ذکر شي مطلق نو مراد ته نه فرد کامل وي. نو بظاهر زمون په دنیا کې فرد کامل د دغ دین اسلام حاکمیت او د دغ اسلام اقتدار او د دغ اسلام حکومت. دا سبق دا سه معلومیږي چې موږ هیرو. اسلام چې الله رب العزت موږ د پاره به تور نظام حیات خوښ کړی ده، په هغه کې به د نقص امکان وي یا به په هغه کې د څه نقصان امکان وي. دا به د خوشحالۍ نظام وي، دا به د آبادۍ نظام وي، دا به د امن نظام وي، دا به د انساني حقوق محافظ نظام وي. نو اسلام د انساني حقوق محافظ نظام هغه حق که جانی حق وي او که مالی او که د عزت او آبرو حق وي. المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. د مسلمان وینه په مسلمان باندې حرامه، د مسلمان مال په مسلمان باندې حرام، او د مسلمان عزت او آبرو په مسلمان باندې حرام. نن په خپل وطن کې 78 کال پوره کیږي. اوس موږ د خپل دین او خپل اسلام تندلا ورکه نه ده، او هغه وطن چې موږ د لا اله الا الله په نوم حاصل کړو زمون د خپل وطن هغه لیډر، هغه جماعت، هغه پارټي چې په جبهه د لا اله الا الله کلمه ده او د اسلام پورې ملنډ وهي، پاغه پورې مسخره کوي، پاغه پورې ټوکی کوي. دا سه معلومیږي چې د خپل اخرت سره هیڅ تعلق نشته. په دې 5 صدۍ کې من حيث القوم هم زموږ حکمرانانو هم زموږ سیاستدانانو هم لا اله الا الله سره چې کوم ظلم کړی ده، دغه ناره سره چې کوم زیاتی کړی ده، دینه بعد به هم لا موږ د دوی تجربه کوو. لا به هم موږ پته مو چې ګوره که څه ته راتوی شي. په خپله به په ځان کې یو احساس پیدا کوو. دا ملک د چا جاګیر نه ده. زه جاگیردار ته هم وایم، زه سرمایه‌دار او صنعتکار ته هم وایم، زه خان او نواب ته هم وایم، زه بیروکریټ ته هم وایم، زه اسټابلیشمنټ ته هم وایم چې په کوم شناختی کارت ته پاکستان آئے، قسم ده
په هغه شناختي کارت باندې زما دا کارکون پاکستان دی. عجبه خبره دا ده چې کله آئین جوړېده په آئین جوړېدو کې که علماء کرام په پارلیمنٹ کې نه وای نن بستا په آئین کې د اسلام نوم نه و. دعوه کوي مون پاکستان جوړ کړی دی. تا پاکستان جوړ کړی دی خو تا قربانیګانې د خلکو حاصل کړي دي د لا اله الا الله په نوم باندې. نو قسم د کچا بون کړی هم وای. په دغه پاک نارې دي قوم په دغه تمه اوچت کې چې یو وطن به یو په هغې کې به د اسلام حکومت وي. تا د قوم سره منافقت کړی، تا د هغه قربانیو سره منافقت کړی ده، تا د هغې وینې سره منافقت کړی ده، تا د خپلو خویندو میندو عزتونو او عصمتونو سره منافقت کړی ده. او که وفا کړې ده نو وفا د علماو کړې ده. هغې نارې سره هم وفا کړې ده، د هغې نارې له معنا سره هم وفا کړې ده، د مسلمانانو له قربانیو سره هم وفا کړې ده، د مسلمانانو له وینو سره هم وفا کړې ده، او د خپلو میندو او د خویندو د عزتونو سره هم وفا کړې ده. نو وفادار زم د ستا په وفادارۍ باندې خو اووه کاله ګواه دي. نور به د لا هم ازمیم. دا وطن زمونږ ده. مونږ په دې وطن کې امن غواړو. امن د الله لوی انعام ده. او مونږ لا تر اوسه پورې ډېر په محبت او په مینه په دلیل په ډېر مثبت لب و لهجې تا سره خبرې کوو او دا غواړو چې ته زما په خبره ځان پوه کې. دا غواړو چې ته زمونږ په دلیل باندې ځان پوه کې. دا غواړو چې ته د پاکستان په مقصد باندې ځان پوه کې. او که نه پوهوې بیا دا ورځم را نږدې ده چې ستا به ګریواني او زما به لاسي او د اقتدار نه به راکوزوم. په دغو دروغو الیکشنو ځان دورول مه بوله. په دغو دروغو الیکشنو باندې حسینه واجد هم پاس شوی وه. څه انجام وشو، څه انجام وشو. په دغه قوت سره خو بشار الاسد هم حکمران و. مونږ دغه ځای ته حالات نه بوزو. په سړیتوب خبره ومنه. زموږ علماو په اسمبلی کې مقدمه لړاو کړه. د ختم نبوت د عقیدې حفاظت وکړو. قادیانیان غیر مسلم وګرځول
بیا دلته په وطن کې دا خبره شروع شوه او په دنیا کې هم خبره شروع شوه او یو خبره به کوله و تاسو قادیانانو ته ولې کافر وایي مال دغه یو جمله د ذکر ده چې مونږ قادیانانو ته کافر وایو دغه د نه د ذکر چې قادیانیان ټول امت مسلمه ته کافر وایي او ما یاد دي حضرت وارث رحمه الله با د اسمبلی نه بهر به دا واقعه په مجلس کې بیانوله موږ حواله ورکړه چې غلام احمد قادیانی وایي چې په ما باندې څوک ایمان نه راوړي ا کافر ده او پوخ کافر ده او د اسلام د دایره نه بهر ده او د کنجرو اولاد ده نو چې په عموما منله نو ما ورته وې چې کنن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ژوندای وای او په غلام احمد ایمان نه راوړی تا په نظر کې بده مسلمانانو کا کافر وای کافر وو نو ما که حضرت عمر وای هغه داس حضرت عثمان هغه داس حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین ټول مبارک ویلو کده په غلام احمد ایمان نه راوړ او ژوندۍ وای نو دوی مسلمانان نو اس څوک دا تاسو نه کوي چې د دنیا ظالمانو خپل خو په کفر کې لړلې او ته ټول امت مسلمه ته وایي چې ته کافر یې د پاکستان اولنۍ وزیر خارجه قادیانی و په هغه وخت کې آئینی طور باندې دوی غیر مسلمانانو وګرځېدلي نو چې بانی پاکستان محمد علی جناح وفات شو خپل وزیر خارجه جنازه نه وکړه په دې موږ نه کوو په دغه حالاتو کې ورونو پښتو پښتو میں چاہیے نعرہ تکبیر نرملا پختون ملا نرملا پختون ملا مولانا صاحب جاری تا دلالي وې د خیال د محبت او د میچا سره یاري وا بس پتا باندې مېن شو موږ می حال دلی امام محترم ورونو پنځوس کاله چې پوره شو او بیا په پاکستان کې دا خبره شروع شوه چې دا ولې کافران دي او ولې کافران دي او دنیا به هم موږ ته وایي چې تاسو ولې کافران کړل ولې کافران کړل نو بیا خبره لاړه سپریم کورټ ته په پاکستان سپریم کورټ کې په دې باندې مقدمه وچلېدله بالاخر موږ هم ورلو عدالت حالانکه زه عدالت ته په زندګۍ کې نه پېښ شوی ماشاءالله او په دغه مقدمه کې ورغلو او الحمدلله په یوې پېښې کې مو
10 ملا ور ما تکړه چې تر نوې صدې پر ان شاء الله ملا نشي څه خبرو پورا کوم ټول وخت تاسو ناره کولې په دې وخت کې یو بل مسله راپورته شو شپږ وستم آئینی ترمیم حکومت یو ډرافټ جوړ کړ یو مسوده برابر کړل او موږ ته وی چې تاسو بدله وکړو مانو خو شو ګورو کنه څو په پټو سترګو خو نه شو ورکولای و وینا تاسو په پټو سترګو وایي چې موږ به حمایت کوو ما تاسو په وجه به کوم روانه ده څه خو بازار ورته ګورو دومره غلطه مسوده جوړه کړې و چې کدا په دغه شکل پاس شوی وای نه به د پارلیمنت حیثیت و اسم نشتا خو به بي آئینی لحاظ سره ختم شو دغه آئین به هم حیثیت نه عوام حقوق ختم دل بنیادی انسانی حقوق باندې حمله کړو یو میاس مو بحث سره وکړ شپږ پنځوس شقونه و دغه مسوده او د څلور دیش شکرونه مدسپردار او بیا هم په خپل دفعه شامل کړو هغه سود چې د پاکستان جوړېدو نه پس چې کله د پاکستان اولنې بانک جوړېدل سټیټ بانک آف پاکستان دغه بانک په افتتاحي جلسه کې جناح صاحب ویلو چې د مغرب نظام معیشت مونږ د لپاره مشکلات پیدا کړي مونږ به یو نوې معاشي نظام د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې جوړو په هر خبره کې د جناح صاحب حواله ورکړي دا ټکای دی ریویر نن د پاکستان په تاریخ کې اول وار په آئین کې ولیکل چې 31 जनवरी ना 1 जनवरी 2028 के बाद पाकिस्तान के सूद खत्म जमंग मुल्क पर सूद के लड़ल है बैंकों ने पर सूद के लड़ली मालियाती इदारे पर सूद के लड़ले तमाम महकमे और इदारे ये सूद पर लानत बाने ककड़े लड़ते उसके सामने के रापोर्ट तो सुन څخه تر 1 जनवरी 28 پر به سود وی نو ماته په وای کارو کنه کو پاک او دې در په درو کارو کې پاکوم خدای دې وجه سوا وجه دا چې وفاقي شریعت عدالت فیصله ورکړې و چې خپل ادارې تر 31 دسمبر 2023 پورې د سود نه پاکي کړي په دغه خلاف اپیل وشو او زموږ وفاقي شریعت عدالت دومره کمزور عدالت ده چې د هغه د فیصلې خلاف په سپین کاغذ باندې هم څوک اپیل وکړي سپریم کورټ ته یا شریعت اپیلټ بنچ ته نو فیصله ماته وشي د نظرثانه اس او د سماعت اس ګارانټي نه څه کړه وایي
مونږ په آئین کې ترمیم ورکړ چې د وفاقي شرعي عدالت فیصله به مؤثره وي او د دغه فیصلې خلاف کا اپیل وشو او په کال کې دننه فیصله را نغله نو بیا به په خپله مخه د وفاقي شرعي عدالت فیصله مؤثره وګرځي هلته مو عدالت ورته طاقت ورکړه هلته مو د عدالت فیصله ورته طاقت ورکړه هلته په آئین کې سود حرام کړ نو چې دا دواړه سره یو ځای کې نو ان شاء الله العزیز پاکستان کې به د سود نام و نشان پاتې نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دا کامیابیان موږ ته په پارلیمنت کې حاصل شو بنیادی انساني حقوق او تحفظ موږ په پارلیمنت کې وکړ په دغه آئینی ترمیم کې چې دوی کومې ټوکې له عدالت سره کړې وې او عدالتونه چې څومره کمزوري کړي وو او هغه په مقابله کې فوجي عدالتونه مضبوط کړي وو دا ټول واپس کړ یو ټکی عمران پاس نه کړ الحمدلله په قومي اسمبلی کې اته او په سنټ کې 15 کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله په اپوزیشن کې تقریبا 90 نه زیات دي هغه غیر مؤثر شول او اته وټه په مؤثر چې الله پاک یو کار کوي ودا څه کوي ماشاءالله نو دا تاسو کریډټ دا پډکاسټ تاسو په سر باندې ده تاسو د جدوجہد په سر باندې ده په اسمبلی کې چې کوم کسان ناس دي چې په دغه پښت باندې تاسو غوښنه مجاهد کارکون نه وای ولاړ او د قوم ظلمای په نه وای ولاړ او عام اولس په پښت باندې نه وای دا کامیابی موږ ته نشو حاصل ولا او ان شاء الله په مخ به هم کامیابی نه حاصل اس ټوپک ته تو ضرورت نشته کفتا کوي کدی غواړي چې موږ د اسمبلی نه ووځو دا اسمبلی دې څه شي چې موږ به دغه اسمبلی ممبرې په څه بجاړو بیا تاسو اسمبلی خو به د خټو نام درته جوړ کړم زنده‌باد قوم څوک منتخب کوي نتیجه بل کراوځي خلک یو څه د ووټ ورکړي نتیجه بل کراوځي دا وتیره بند کړي په دوه وتیرونو حکومتونه نه چلیږي یو ځل به بیا به وسه ملک به د نوران شي موږ د وطن حفاظت لپاره سوچ او فکر کوو او هر پالیسی په دغه باندې مرکز وي چې وطن مستحکم او مضبوط شي موږ د حقوق جنگ کوو که زما د وطن او زما د خاورې حقوق دي زبر حقوق جنگ کوم زما جنگ صرف د نامه جنگ نه چې صبره ته پښتونخوا کړه بس خلاص خبره دنیا د ټوله وګټله زما وطن زما خاوره زما غرونه زما میدانونه هغه د الله له نعمتونو نه ډک الحمدلله او په دغه وسایلو باندې زما د صوبې پښتون حق لري مون خپل حق مالکان سو بل شو بدل نه امریکای ته سپارل شو زما په صوبه باندې نن اور بل وینې تویږي
امن و امان نشتا, حکومت نشتا, د حکومت رٹ نشتا, نہ پرسانه باچائی لگو دا پتہ نه لګي چې باچا څوک دی, چې اسلام آباد ته ګوره وای بچ باچا دلته ناشتي, چې پنډې ته ګوره نو وای بچ باچا دلته ناشتي, چې په خبر ته ګوره وای بچ باچا دلته ناشتا, نو باچا پته نه لګي. او ملکونه د مضبوط حکومت نه بغیر هغه ترقی نشي کولای. زما حیثیت به هغه مریض وي چې پښتون بزمنده انجکشن نه بلګي, بیا به انجکشن ولګي مریض بستر ګرانه کی هر خدای کو خکی خدای کو خکی اوس ته بیا ټیک شي اوس ورته وای ان شاء الله د معیشت په باره کې ډېرې ښې اشارې را روانې دي. نو آیا تا په ملک کې وسایل پیدا کړي دي که بهرنیو قرضو او په امدادونو باندې خپل معیشت ټیک کړي؟ دا خو بیا انجکشن ده. روز به مریض په خې تېري بیا به څه کوي؟ نااهله خلک دي, ناپوه خلک اسی ځان غټ غټ کوي, ولې وردیان یې اچولي, ټایګان یې لګولي, ته به وایې که د جهان فلسفه باندې دوی پوهېږي. اما خو ډېر نږدې نه کتلي دي, په ګنټو ګنټو مخامخ ورسره خبرې شوي دي چې منه که په ټکي پوهېږي. صلاحیتونه ما کتلي, خپل ځان کې خود اعتمادي پیدا کړ, الحمدلله احساس برتری په ځان کې پیدا کړ. ټول عمر موږ ته ویلي دي چې مولا او مولا مولا او مولا مولا څه کار د سیاست سره, مولا خو جماعت کار ده, مصلی د کار ده, مصلی بنیاد ده, او چې په جماعت کې د امام یم قسم ده په ملک کې بده هم امام. علماء کرام چې دعوه لري او تعلیم ورکړي, العلماء ورثة الانبیاء, علماء د انبیاء وارثان دي. ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم. د انبیاء میراث دا علم ده, د انبیاء علم کتا حاصل کا د انبیاء وارث شو, نو عالم ته وارث ویلی دي. خو بیا دا هم فرمیلی دي چې لا نبی بعدی وسيكون بعدي خلفاء, ما نه پس په بل پیغمبر نه, نبی بسوک نه, خو خلفاء به وي. او چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې ولا نبی بعدی, نو دا د حدیث په ځای کې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعد وسيكون بعد الخلفاء فيكثرون. د بنی اسرائیل سیاست به انبیاء کو, یو پیغمبر بلار بل پیغمبر به دغه ځای ونیو, هر پیغمبر سیاستدان
خو سیاست نن سبا زمانه کې معنی بدله شو چې څنګه زموږ سیاستدانان دي سیاست معنی هم دغه څه وکړه په چل ول په چالاکۍ په درو په دوکې دولت او پیسې ته ځان رسول اقتدار کرسي ته ځان رسول د دې معنی سیاست وګرځول نو چې څنګه د سیاستدانان دي دغه سیاست معنی هم ده جمعیت علما دغه سیاست نه بیزاره یعنی تاسو خو دا ټول سیاستدانانو توارث اورئ کنه هر وزیر اعظم چې د اقتدار نه کوزيږي نو څه جګړې دومره خورلې دي او دا خرڅ کړی دی دا د سیاست خلاصه ده او اوس دا بل پکې راغله چې په دروغو غټلې ده په دوکای غټلې ده په ځانلې غټلې ده په ځانلې حکومت اخیسته نو په دغه لحاظ سره اے عالمه کته ځان د پیغمبر وارث بوله او په جمعات کې په محراب کې مسند پیغمبر وراثت بوله او د هغه حقدار ځان نه علاوه بل څوک نه بوله په جمعات کې منبر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وراثت بوله او بل څوک د ځان نه علاوه وارث نه بوله نو بیا منصب د سیاست او خلافت په هغه کې بل څوک د پیغمبر وارث والے بوله دغه احساس نه کوته ما تر مخ دې خلکو اعتراف کړی دا مخامخ پیشه خبره نه کوم په دغه الفاظو چې په پښتونخوا سیمه کې د مذهب جرړې جوړې دي او د مذهب دغه جوړو جرړو راایستلو لپاره مون پنځلس کاله د انجیوز په لارې باندې کار کړی دا چې نوجوان پښتون نوجوان مسلمان نوجوان هغه نه پښتو هېر کو هغه نه مسلمانۍ هېر کو هغه نه خپل تهذیب هېر کو او په دې کې مونږ کامیاب شو نو معاشره ته کوزه کوي کوم نسل کا خراب شو نوې نسل ته فکر کوي په محلو کې رابطه کوي ځوانانو سره بکینه اجرو کې بکینه او دا قوم په دې خبره پوهه وي سو پر مدار نه اخیسته دي خلکو سازشونه هغه مونږ کار قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر دا خو د خلینو راوته خبرې دي او چې را پسینو کې پټي دا خو لانوره نو په دغه حواله سره خپل فرد احساس بس فضلایو نن فارغ شو مولیان شو مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله به مت نصیحت کاو چې کله مون فضلاو با اخري حدیث لوستنو به بدا نصیحت ورته کاو چې تاسو علما نه اوس پتا سو کې استعداد پیدا شو چې تاسو ځان عالمان کړئ لدينا پس محنت وکوي اوس چې دا علم پوخ کړي هغه کې ترقی وکړي مقصد د علم په پیژنې او معاشره کې یو کردار ادا کړي په دنیا کې انقلابات همیشه غریب خلک راوستي دي سرمایدار او جاگیردار او کله انقلاب نه راوستي نو دې ته وخت پکې چې تاسو غریبان یې دا خو دولتمند خلک دي
ارخاو شي دې ما محترم ورونو ان شاء الله په دغه خطوط باندې به کار کوو دغه مدارس حفاظت دغه علوم حفاظت د معاشره حفاظت د سیاست حفاظت سیاست شرعیه سیاست انبیاء د جمعیت علماء په صفونو کې د جمعیت علماء فرش نبوي بیرغ لاندې دا تحریک به ان شاء الله په مقبول نو الله عمل به ان شاء الله